باب دوم تفعیل دویم نمبر به مو سره دا باب تفعیل. باب تفعیل ولا علامت د تخی علامت آن علامت دیدی باب تشدید عین است. عین بور کی مشدد رسی بے تقدم تا برپا خطیب پی بنی مخ کی نوی بے من نبوی با من نوی بازی کی رغلیو. و علامات مضارع درین باب علامات مضارع دی باب کی هم در معروف صیغه کی مضمون می باشد مضموم بوی مرفوع بوی پیش بپرسی. چون لکتوی التصریف گردانیدن گردان کول یشی ډول ډول مخته اسیا گردان کړي صرف صرف تصریف. اوس مخته مصدر نه مخته ظرف منو مصرفون رسی کنه مخته سم مصدر این باب دی په بل مصدر صدا لکه څنګه تفعیل په وزن رسی کنه اندشه ته باب مصدر این باب دی په بل مصدر بر وزن فعال هم می آید فعال په وزن رسی لکه کذاب قرآن کې اشتو وکذبوا بآیاتنا کذاب لکه غلطه اندشه ته بر وزن فعال هم آید فعال په وزن رسی لکه سلام کلام خو ځنه علماء د سلام کلام څه د مصدر نه ده بلکې اسم مصدر ده. باب سم دریم نمبر باب چې دا مفاعلی ببنیل شي علامت آن ایدی ولا علامت شد زیادت الف است بعد فا فینا بعد و الف زیاتی بی تقدم تا برپا تیب پی بنی مخ کی نوی. علامت مضارع نور شد درین باب دیدی بولا هم در معروف په معروف صيغه کې یعنی مضارع ولا کې مضموم می بشه دا غدا سره د مضارع ولا علامت سره د به مضموم یعنی پیش به پر غلی لکه تو یقاتلو لون دي لیکل کنه یقاتل ورګو یور کې شو نو قاتلو کې نون شو او قاتلو کې همزه شو تو قاتلو کې یې شو لا حروف یته نه سدي سالور ټکی مغنه اوس مخته مصدر کړه المقاتله والقتال د کی څه لیکلي با هم کارزار کردن خپل منځ کې جنگ کولی تل شي با هم کارزار کردن خپل منځ کې څه کول جنگ کول. خاص مخدسي الظرف منه مقاتل رسی کنه اوسې در فعل ماضی مجهول په فعل ماضی مجهول کې الف د کوم الف سے معروف صيغه کې دی ماضی ولا بسبب زمای ما قبل سکله تدینه ماضی مجهول جوړای نه بیا خو پیش لګای پی بنی کنه نغه پیش دی واجنه د کوم الف ته واو شو دا د واو جوړ شي ته بیا قاتلنا یا قوتل وګور الف واو بنی بدل شولو. مخته د باب چهارم سلورم نمبر باب د تفاعل ایدی ولا علامات شد عین بنی بشد رسی وګوره علامت ش ایدی ولا علامات شد تشدید عین است عین بور کې ډبل وی مشدد وی با تقدم تا از کی بیو کنه دځ کی د با د با منه په سارا دی مخکیدل دی تا برپا په پی بندې یعنی تی بور کې پی بنی مخ کی رغلی لکه تفاعل کې وګوره کنه پی نه مخ کی تی رغلی دا لکه مثال درکه التقبل پذیر ابتن دیوشي قبلول التقبل قبلوانی تل شي لکه تو چوته شروړي ايدن وخلی قبولي کې دي تل شي. پنځم نمبر باب د باب پنجم تفاعل دی ول علامات شه د پین بعد و الف وی او پین مخ کې به تی وی سونه خبره علامات شه د زیادت الف است بعد فا پین بعد و الف زیاتی وی و زیادت تا او تی به زیاتی وی قبل فا د پین مخ کې لکه تو التقابل تقابل منه د بایک دیگر مقابل شدن یو بل سره مخامخ کېدل سره کې نوري گردان کړه تقابل تر اخره پرې ظرف نشرسی متقابل ولید ظرف منه. خواصیص در ماضی مجهول د ماضی مجهول کې دی کې الف راغله ماضی معلومه کې کنه تقابلا دو څه کله ته ماضی مجهول جوړای نه مخېلو پی ته به پیش ورکای څه پیش تیر کو دینه بعد خو به الف ته الف سره پیش تعلق نه ستی ندی د لپاره به د الف واو سره بدلای دوی څه در ماضی مجهول الف د ماضی مجهول کله جوړای کنه دي کې د کوم الف ته په ماضی معلوم کې به سبب زما ما قبل په سبب د مخ کې ولا پیش واو شو د واو شی بیا په مخ ته کنه سدی باب کې د سیا کې دل شي ستیار غلی د امخ کې میوا قاعده یلی وسکله د کوم بابونو کې ته شجړول غوړي ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړای نو سوره متحرک ټکی دي ته پیش ور کوي صرف د اخر ولا ټکا سی دینه د مخ کې کوم ټکی دي ته زیر ور کوي او غړوندی ولا ټکی په خپل آلات باندې پرېګا دماغه قاعده دي کیا چلیږي دوی سوتا درین باب تا په دی باب کې لکه تفاعل کې تاسو کنه و در تفاعل او تفاعل کیا تاسو کنه باقاعده ایوی قاعده دی واجنه کې نوشتهم د سیال شي نوشتم د سیال شي مو لیکلی و مخې لیکلی و کنه یعنی این کې هغه دا قاعده د وایره لاغونه غیر ما قبل اخر د اخر ټکی نه